أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 34 اور 35 دو آیاتونه چې هغه ویل کېږي. د مخکې آیات کې تیر شو چې الله جل جلاله به دغه دین اسلام دا پټول دینونو باندې چې نو هغه غالب او کامیاب او کامران راولي اگر که مشرکان چې نو هغه دا خبره نه خوښي او دا هغې سره چې نو هغه د یهودو د پیشواګانو د هغوی مذمت هم ذکر شولو چې دوی کې دا خرابتیا چې نو هغه موجود دي. نو اوس دې آیات کې مزید الله جل جلاله فرمایي ای د ایمان خاوندانو ان کثیر من الاحبار والرهبان ډیر سيانو هغه د عالمانو د یهودو نه والرهبان او د پیرانو د عیسایانو نه څنګه چې پرون مونږ ویلو چې احبار دا د هیبر جمع ده او دا ویل کېږي عالم ته رهبان دا د راهب جمع ده او دا ویل کېږي پیر او درویش ته لیاکلون اموال الناس بالباطل دوی نو هغه د خلکو مالونه خوري په باطل طریقې سره ويصدون عن سبیل الله او خلق منع کوي د الله د لارې نه. اوس دوی په باطل باندې نو هغه د خلکو مالونه څنګه خوړل. نو حضرات مفسرین چې نو هغه لیکلي دي خازن وغیرہ دي چې نو ذخیره کې معرف دي ټول تفاسیر چې نو هغه ذکر کړي. یو بدوی چې نو هغه رشوت اخیستو نو رشوت به واغستو په هغه رشوت باندې چې نو هغه مسله بدلوله نو په باطل طریقې سره چې نو هغه به دا کار کولو. دویم کم بچنه نو هغه عوام الناس ولو نو دا غوی په یو خبره باندې نو هغه پیدل نه یا به دا غوی چې نو هغه یو مسله او دا غوی وی چیر دا مسله خودی سي پکاري نو دوی تاسو چې نو هغه سره کې څه پیسې مخسي دا ورکې نو موږ بس تاسو سره به سلار چې نو هغه راو باسو نو خلکو نه بچنه نو هغه پیسې واغستې او په هغه طریقه باندې بچنه نو هغه مسله به بدل کړل. دریم سورۃ چې نو هغه داولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه سورۃ صفات تورات کې راغلی ولو نو دوی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه دا کم صفات چې راغلی ول نو په دې کې به دوی چې نو هغه تحریف وکړلو دی به چې نو هغه د صفات دا چې نو هغه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه دي د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راغلی دي. نو باغ چل باندې به خلک چې نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د ایمان راوړل نه هم باندې کولو دا غوي نه پیسې هستي. سلورم چې نو هغه د په دې طریقې به هم خلکو نه دوی چې نو هغه باطل طریقې سره پیسې غستلې چې کم خلکو مجنه نو هغه مالدار بول مخور خلک بول نو دا غوي نه بچی کله زنا او شوله او دا غي د پاره حکم چې نو هغه رجم ولو نو دو به دا غوی نه معاوضه واخیستل او په هغې کې به تخفیف وکړلو وی چې د رجم په ځای باندې دوی چې نو هغه په خر باندې سور کې او په بازار چکر چې نو هغه ولور کې بس دا کافي دی. کم به چې غریب و د هغه به چار نه کېدلو نو هغه به چې نو هغه راواخیستو د هله به یې رجم ورکړو چې دا ګوره د الله رب العزت دا حکم دی. مخکې نو اولنۍ په سپاره کې هم تېر شوي ول الله رب العزت وی ویل لهم مما کتبت ایدیهم د دې لپاره هلاکت د هغې نه چې کم د دوی لاسونه لیکي یعنې دوی په قرآن پاک کې په تورات کې تحریف به چې نو هغه یې کولو په خپل ترو به چې نو هغه مسایل دا به جوړول خپل ځان نه نو ځکه الله وایي دوی چې نو هغه په باطله طریقې سره چې نو هغه مالونه د خلکو خوري نو گویا الله رب العزت چې نو هغه د امت ته هم هدایت وکړلو چې ګوره تاسو چېرته په باطل طریقې باندې چې نو هغه د چا مال ونه خورئ کنه د باطل طریقې د مال خورک د دې سزا چې نو هغه ډیره زیاته خطرناک ده. بیا حدیث مبارکه کې راځي لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه د یو مسلمان مال تر هغه وخته پورې جایز نه تر څو چې هغه په زړه په خوشحالۍ باندې نه
نو چې کله داسې نه او ایره پیرې چې نو هغه سره وشي دا سره چې نو هغه دوکه وغیره وشي او په دې طریقې په رشوت په دې باندې اخیستل کېږي الله پیغمبر حدیث مبارک بارها پیرې ته مخکې موږ ویلو چې الله پیغمبر فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار د دواړه چې نو هغه جهنمی دي رشوت اخیستون کې رشوت ورکون کې دواړه چې نو هغه جهنمیان دي او که خیال مو کړی مخکې مونږ مسله ویلو دینه چې نو هغه مخکې هغه تیر شوی ولو نو هلته مونږ ویلو یو دای چې ګوره د یو شیز د حرمت دپاره چې نو هغه حکم لا نه راغلی او بیا د هغې د حرمت حکم راشي نو هلته مونږ ویلو بیا د هغه مخکې چې د کم کارونه پې کړي نو هغه درته معاف دي د هغې نه وروسته به نو آینده دپاره دی به د هغې مطابق چې نو هغه ژوند تېری خو یو دا دی چې د یو شي حرمت مخکې نه چې نو قرآن احادیث په دې کې راغلی او بیا دته پته نه وه یی په هغه وخت په هغې ځان ننګاره کړلو او په دغه وخت کې دی چې نو هغه داسې یو کار وکړلو چې هغه کار د حرام چې نو هغه رزق د هغې ذریعه جوړه شوله او بیا د دغې نه وروسته د توبه هم وباسي نو هغې پورې توبه قبوله نه ده چې دا څومره مخکې چې صحیح ګټلي چې دی واپس ورکړي نه نو ځکه الله رب العزت چې نو هغه وی دوی به داسې کول تاسو چېرته ونه کوئ حرام چې نو هغې ډېر لوی نقصان دی حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي په ورځ د قیامت چې نو الله پیغمبر فرمایي یو سړی چې نو هغه حج له راشي ګډ وډ ویښته ګرد و غبار چې نو هغه وهلی بیت الله شریف چې نو هغه به طواف کوي او هلته به چې نو هغه وایي چې یا ربي ای زما الله دا کار زما وکړې ای ربه دا وکړې ای ربه دا وکړې الله پیغمبر فرمایي انا یستجاب لهم کم طرف به د دعا چې نو هغه قبلیږي د خوراک چې نو هغه حرام دی د چې نو رزق حرام دی د جامه چې نو هغه حرامه ده د سکاک چې نو هغه حرام دی نو ځکه الله رب العزت نو هغه شروع کی خطاب ایمان والو ته کو یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان دا ګوره د هغوی نه ول خو د ایمان خاوندانو د هغوی چې نقصان وموندو نو په دغې موندلې چېرته تاسو داسې ونه کوئ والذین یکنزون الذهب والفضه هغه کسان چې د هغوی چې نو کنز کوي جمع کوي چې نو هغه سره زر او سپین زر ولا ينفقونها فی سبیل الله او د هغې نه د الله په لار کې نه خرج کوي فبشرهم بعذاب علیم دوی د خبردارۍ ورکړه زیری چې نو هغه ورکړه په دردناک عذاب سره کنز څه ته ویلی کېږي نو کنز خپله لغوي معنی چې نو هغه دا ده یو مال لاغستل د بل شیز د پاسه ښودل بل لاغستل د هغې د پاسه ډېرې کول دې ته ویلی کېږي چې نو هغه کنز او دغه شانت اصطلاحي نو حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مختلف حضرات چې نو هغوی تفسیر دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نو هغوی چې کنز هغې مال ته ویلی کېږي چې د کم مال زکات چې نو هغه ادا نشي د کم مال زکات چې نو ادا نشو د کم مال چې نو هغه عشر چې نو ادا نشو نو د کم مال چې عشر او زکات دا نه ادا کېږي دغه مال ته چې نو هغه کنز ویلی کېږي اوس دا چې نو په ورځ د قیامت په انسان باندې چې نو هغه وبالي حدیث مبارکه کې راځي یو سړی چې نو هغې مفهوم داري ټول چې نو هغه زکات ادا کړي سوا د 1 روپۍ نه دغه 1 روپۍ چې نو هغه دا باقي ټول مال چې نو هغه به ګنده کړي نو چې کله د آیات نازل شو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ډېر زیات چې نو هغه پریشان شولو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رالو هغې راځي زه ځم چې نو صحیح مسلم صحیح بخاري دواړو چې نو هغه روایت د مفهومي دا دی حضور علیه الصلاة والسلام ته هم چې ستاسو دا غم چې نو هغه ختم شي رالو د الله رسوله ستا به صحابه باندې چې نو هغه دا ډېره ګرانه چې نو هغه پرېوتله چې کم کسان یکنزون الذهب والفضه چې نو هغه مال دا جمع کوي دوی دپاره چې نو هغه عذاب الیمي نبی علیه الصلاة والسلام یې نه دې نه مراد هغه مال نه چې د کم مال زکات ادا نشي کم مال چې زکات ادا شولو دا بیا د کنز په حکم کې نه دی دې نه حقوق واجبه چې نو هغه ادا کېږي نو بیا دا د کنز په حکم کې نه دی خوشحاله شول حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ډېر خوشحاله نه وی الله اکبر فکبر عمر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته الا اخبرکم ایزو تاسو ته چې نو هغه د دین عمر تاسو ته د دین هم بهترین د انسان خزانه ونخم چې د سوره خولي خزانه ده او د الله رسول ضرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام المرأة الصالحه د انسان چې نو هغه په دنیا کې د ټولو نه بهترین خزانه هغه نو هغه نیکه خزانه اذا نظر الیها کله چې د هغې د انسان وګوري هغه خوشحاله کی او کله چې نو هغه ورته د خبرې وکړي یو خبر چې نو هغه کې د هغې اطاعت چې دی نو هغه وکړي او دغه شانتې د دغه سړي چې نو هغه خدمت کوي
نو چې درې صفات پکې ولو نو د انسان د خزانې نه د ټولو نه بهترینه خزانه چې دی نو هغه څه ده المرأة الصالحه ده، نیکه چې دی نو هغه ښځه ده. بهرحال نو ولا ينفقونها في سبيل الله، دغه شان نور چې نو هغې نه د الله د بندیانو چې نو هغه کم حقوق دا نه ادا کوي نو دا بیا کنز دی. او د دغې بدل فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم، الله وایي چې نو هغه په دغه ورځو په ورځ د قیامت چا چې دغه عذاب ځان سره ویړو مال چې نو هغې ویړو د هغې حقوق نه ادا کړي نو په ورځ د قیامت چې نو هغه وایي دغه مال دا به چې نو هغه په جهنم کې جمع کړی شي. پخوا به چې نو هغه دا پیسې دا به د سکو وي، سرو زر چې نو هغه دینار به د سرو زرو، درهم چې نو هغه به د سپینو زرو ولو. الله پیغمبر فرمایي په ورځ د قیامت چې نو هغه دا به ټولې په جهنم کې چې نو هغه سرې شي. حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا نه داسې به هم نه چې د یو بل د پاسه به ښودلی کېږي، نه، انسان دا وجود الله رب العزت به دا بالکل کولاو کې بالکل خصوصي چې نو هغه غټ پلن به یې کړي او یو درهم او دینار چې نو هغه به تودولی کېږي او په ده باندې به یې ښودلی کېږي. حدیث مبارکه کې راځي د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه چې نو هغه روایت دی، هغه چې کله د دې انسان په سینه باندې چې نو هغه په ښی سینه باندې کېښودلی شي نو دومره به ګرم وي چې په یو ساعت کې به دا شاته ولې ته چې نو هغه وځي، په ولې باندې کېښودلی شو نو مخې ته په سینې باندې چې نو هغه به یې راوځي، دومره به چې نو هغه سخت ګرم وي دا به کولی شي. بیا نو وایي په هغې باندې یوم یحمى علیها فی نار جهنم، په جهنم کې به اتکړی شي، فتقوا بها نو بیا په هغې باندې داغ دله چې نو هغه ورکولی شي. چرتنه جباههم و جنوبهم و ظهورهم، د دې چې نو هغه تندې به پې داغلی شي، د دوی ډډې به پې داغلی شي او شاګانې چې نو هغه به پې داغلی شي. اوس چې نو هغه بعضې حضرات چې نو هغه وایي د دې نه مراد دا دی چې دې به پې ټول داغلی شي، ټول وجود نه جنې نو هغه دا کنایه ده. او بعضې حضرات وایي د دې دریو ځونو تخصیص چې نو هغې د دې وجې نه کړی دی، وایي چې کله انسان ته څوک چې نو هغه راشي او د ده نه مال کې غواړي سوال چې دی نو هغه کوي نو چې کله دې سوالګرې ونیسي ویلي نو د ټولو نه مخکې چې نو هغه دې تندې تریو کړي د دغه مال د محبت د پاره چې دا به رانوځي نو د هغې کې نو هغه د دغې حقوق د اداګۍ دپاره دی چې نو هغه تندې تریو کړي نو د ټول نه مخکې به د تندې چې نو هغه وداغلی شي دا هغه تندې دی چې تا د مال دپاره چې نو هغه ورانولو. بیا چې کله انسان پسې چې نو سوالګرې راشي او هغه چې نو هغه سوال دی کوي نو دې ته رانږدې کېږي نو دی بیا اکثر کله چې په یو ډډه باندې شي کله به بله ځان چې نو هغه ننګاره کوي نو بیا به د ده چې نو هغه د اړخونه چې نو هغه به وداغلی شي چې د دې دپاره به چې نو هغه ته کناره کشي کوله. بعضې کره ته چې نو هغه کله انسان بالکل شا کړي چې نو هغه ورته سره ګوري نه نو چې کله به شا کړله بالکل نو په ورځ د قیامت نو هغه دا شا چې نو هغه به وداغلی شي. اوس حدیث مبارکه کې دواړو طرف ته چې نو هغه ذکر دی، قرآن کې هم دغه وایي چې نو هغه سوالګرې ته دا هدایت دی چې ته به سوال نه کوې، ستا سره د یوې ورځې چې دی نو هغه هم رزق وي نو د ده دپاره سوال کول چې نو هغه دا حرام دی. چا سره د یو ټایم چې نو هغه رزق وخوړو بل ټایم ورسره شته د دې کس دپاره چې نو هغه سوال کول دا حرام دی. بلکې زمونږ احنافو دې پورې هم لیکلی دي که یو سړي ته چې نو هغه د یوې ورځې په خوراک باندې بالقوه هم چې نو هغه د طاقت حاصلو نو بیا به هم د دې سړي دپاره سوال کول حرامي. بالقوه طاقت مقصد دا دی چې دې ځوان جاني او دې ځان له مزدوري کولی شي نو بیا به هم د دې سړي دپاره سوال کول چې نو هغه حرام دي. خدای خو چې نو هغه بیا نور ته هم هدایت کړي ستا سره سکار د رټلو نشته که ول ورکې پیشور دی خو که ته ول ورکې جو ډېره ښه که دې ول ور نه کړو نو معاف که به ورته خو رټل چې نو هغه ستا حق نه دی. او که کم کس چې نو هغه حق به جانبي یعنی دی واقعي غریب او محتاجي د سوال چې نو هغه لایقي او دله چې نو هغه ور نه کړی شي نو دا سړی هم چې نو هغه ګناهګار دی حرام دی د هغې سزا چې نو الله پاک دلته دا ذکر کړله هذا ما کنزتم الله به ورته وایي دا چې نو هغه ستا هغه کنز دی هغه خزانه ده چې تاسو د خپل ځان دپاره چې نو هغه څه کوله جمع کوله فذوقوا ما کنتم تکنزون پس وڅکئ چې نو هغه بدل کم چې تاسو به دنیا کې جمع کولو. الله دې موږ د داسې مال چې نو هغه حفاظت وکړي.
يا أيها الذين آمنوا اي د ایمان خاوندانو ان كثيرا من الاحبار بشک ډیر د عالمانو نه والرهبان او د پیرانو نه ليأكلون اموال الناس خري مالونه د خلق بالباطل پناجيزه ويصدون او منکي عن سبيل الله د الله د لارې والذين واكسان يكنزون الذهب چې دا غوي ذخیره کوي جمع کوي چې نصر زر والفضه او سپین زر ولا ينفقونها او نخرج کې داغین فی سبیل الله د الله پلار کې فبشرهم بعذاب الیم پس زیر ورکړه دوی ته د عذاب دردناکو یوم یحمى علیها فی نار جهنم پکم ورځ نو هغه ګرم بکړی شي علیها د غمال فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا او داغ بور کول شي بها په دغه سراب جباههم د دې تندیتا وجنوبهم او د دې ډډو ته وجهورهم او د دې شاګانو ته هذا ما کنستم نو دغه بالفعل او بالجانو هغه باللسان چې نو هغه ورته په جبه سره دا سزا ورکړي هذا ما کنستم چې دا هغه څه چې تاسو جمع کړو له انفسکم د خپل ځانونو د پاره فذوقوا پس وسکئ ما کنتم تکنزون بدل د هغه چې تاسو به جمع کولو